ناست یو چې اوس به راشي موږ له بس د خوراک سامان راوړي. کله یې راوړي او کله یې رانه وړي، کله په کرس په ناره موده شو. او کور کې چې کومې معذوره جینکې دي نو هغوی سره څه کوې؟ هغوی سره بس هغوی کله په څه باندې دوکه کړو، کله په څه بس ایسته هغوی بیا څه نه وایه. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، الفخان شیرپور ویلفیر فاونډیشن د دفتر ته دغه بې وسه بې څوکه زنانه راځي او چې کیمرو ته څوک راځي نو دا امداد له راځي. موږ دې تپوس وکړو چې مورې دا لور دې ورکې، هغه راته او کي نه وکي. چا نه تپوس وکړو چې واده کې نو هغه راته ښه وکي نه وکي. بیا چې څوک کالس کوي نو هغوی صرف دغه رشتې دا خبر راټینګه کړې وي او د امداد خبره یو ډډې ته وغورځوي. او چې کم خلک امداد کول غواړي نو هغوی ته هغه نمبرې بندې شي. هغه د 400 هغه زنانه چې 5 بچي دي هغې نمبرې بندې کړئ، همونږ سره مو رابطه نه کېږي. دومره تنګول زمونږ موبایل 24 ګنټې داسې کالس پرې را روان وي چې هغه مردان والا هغه 7 جینکې چې دي هغې کې جینۍ کوم دې کې کوم. نو یې زما وروڼو، ستاسو په کلي علاقه کې خو به رشتې شوي وي که نه؟ دا خو د پټې کار نه دی او نه منډی ده نه سودا به چې سودا به وشي. دا خو خوښي ده. دا به ته راځې دې کې به لیکل کېږي، د تاڼه تحصیل کې مشران به کېنې، ذموار به اخیستې کېږي. زمونږ چې د څو پورې د ودونو خبره ده نو زمونږ یوه فارموله د 5 مرلۍ کور نکاح او 400 ده. په دې شپه باندې په ناوخته دا مورکۍ راځي. دا 400 یو استاجي چې ما سره 2280 روپۍ دي او خو څو دي نو دا درلېږمه. په هغه شپې رولېږلې، دا نه چې وي دوی لی ورکه، خو په هغه شپې چې رولېږلې د دوی حق دی. بل یو ورور ما ته په نیشنل بانک باندې 15000 روپۍ رولېږلې، زه دې له ورکومه 10000 روپۍ. کېدای شي بل چا هم پکې رالېږلې وي. زما وټساپ چې کوم دی هغه بالکل ډټ شو. دونه میسیجونه پرې رالل، ډېرو ملګرو به پکې ښه ښه میسیجونه کړي خو ما نه دي کتلې. د هغې غټه وجه دا ده چې کالز راځي پکې نه شو کتې. نو ګرانو کتونکو، دې مور سره دا قصه یې په غور سره وورئ، دا ویډیو په غور سره وورئ نو تاسو ته پته ولګي. مورې څو لوریانې دي؟ 5 لوریانې زما دي، 4 چې دي هغه شلي دي. هغه غریبان ستا په 5 کې 4 شلي دي؟ 4 شلي دي. هغه نورې وړې وړې ده، 2 پیغلې دي او دا 3 ورېرېګانې مې دي ما سره. مورې ما ته ووایه چې ستا څو لوریانې دي؟ زما ګوره 7 لوریانې دي که نه؟ ښه ده، ستا 7 لوریانې دي. نو هغه 3 شلي دي که نه؟ دغه 4 شلي دي او دغه 3 4 چې دي نو هغه ما ته دغه شان په کور کې هغه هم وړې وړې دي. هغه چې دي غریبانان ما سره خیر زکات لوځي خو هغې وړې دي او دا نورې نه شي ما. ولې چې دا ورېرېګان مې دا په کور کې دي، دا خو پیغلې دي، دا خو زه نه شم خیرونه له وباسلی. اوه چې کوم دي نو ستا لوریانې 3 ورېرېګانې دي؟ ورېرېګانې دي. نو زه درته وایم چې دا ساتلو ډېره ګرانه ده. که یا به کرۍ ورکوم یا به بیل ورکوم یا به دې وساتم، اخر یې به زه څه کوم؟ ما سره څوک امداد نه شي کولی. ته کرۍ ولا کرۍ مې چې دی دا کرۍ را باندې هم راځي، بیل را باندې اوس هم 2000 روپۍ بیل راله. د کرۍ را باندې جمع شوي 14000 روپۍ دي. 2000 کرۍ ورکوم د کور. دا ته خیر کې راټولې؟ دا په خیر کې راټولم. نو اخر نو کله 400 کله 1500 هغه مونږ وږي تږي تېر کړو خو دې کرۍ دپاره هم نه پوره کېږي. نو د خیر کې چې ته ګرځې ځان سره لوریانې هم ګرځې؟ بس هغه یو 3-4 ورکوټې لوریانې مې دي، هغه وړې وړې هغه را سره یو نور خو کور کې ناست وي. هغه غریبانان هم راټولوي، هغې له خو څوک نه ورکوي. ویې ترورې وایي اخر ستا دونه څوک نشته. مې زما هغه الله شته نو زما هېڅوک نشته په دنیا کې. خاوند مې و د سر سوري مې و هغه رانه مړ شو. کله په ډاګه کله په کور کله په د زوی په تکل کې لوریانې وي؟ لوریانې زامن د خدای راله نه دي راکړی. که یو زوی مې و نو بیا هم ښه و. اخر یې به زه څه کومه؟ زه خو بیماره ښځه یم، ژوند دې کم دی بچیه. د شوګر بیماري، زړه بیماري دا په ما لګېدلې. ماشومان مې داسې بیمار دي، دونه پیسې چې زه دا ډاکټر له دې وبوځم، اخر یې به زه څه کوم؟ ستا دې ته کاتې وي چې اوس به راځي څه به ډوډۍ د بار نه څه طریقه وي؟ ناست یو چې اوس به راشي موږ له بس د خوراک سامان راوړي. کله یې راوړي او کله یې رانه وړي، کله په کرس په ناره موده شو. او کور کې چې کومې معذوره جینکې دي نو هغوی سره څه کوې؟ هغوی سره بس هغوی
کله په څه باندې دوکه کو کله په څه بس ایسته هغې بیا څه نه وایه دا څلور چې دې وړي لوریانې دې مور سره ګرځي او ټوله ورځ ورسره ګرځي او ماشومان یې اکثر کورونو کره لاړ شي هغه تلکاره روټۍ راټولې کړي راشي داسې وي بس دې هلته وګوره دال دی څوک له ورکړي څوک له ورنه کړي څوک له ډیکه ورکړي څوک له پړق ورکړي ځای له کوزئ تا ته خو لاوې تنګولې اخیستې دی هغه ماشومان په ژړا کور ته راشي تشه کاسه مو راوړي کور ته اوس د دوبۍ نه ماته یو ملګري کال وکړو د ثوابۍ سره نږدې کور دی بغیر کرۍ دله درکوي نو ځای هلته کې ثوابۍ سره دله نږدې کور درکوي بغیر کرۍ نو ځای هلته بس صحیح کور یې ولې به نه ځو چې څوک موږ سره امداد کوي ولې به نه ځو کور دی کور نو ځای وله بیا ولې به نه ځو او لار به شي والله چې هسې راکوي هسې درکوي صحیح دی بجلي به هم درته وي هغه دوبۍ والا رور به ګوري تا ما مخکې وي چې یاره اووه لوریانې دي به درې دا دي څلور ستا دي خو اوس اووه ستا دي او درې پکې دا ویرې دي نو ته حساب وکړه چې دا لس شوي او ستا سره یولس شوي یولس شي نو دا به اخرې موږ څه کوو دغه شانو کې وطن دې ته بهر چې ګرځې خیر چې غواړې نو خلکه به وایي چې بس زه مړې داسې که نه څوک راکوي راله څوک ورور نه راکوي راله څوک وي ځای وي لکه وي خو نه د دنیا خلک دي بیا راشه 200-300 روپۍ چې وګورم یا خدایه دا به زه په کرۍ کې ورکوم دا به دې خېټه وکړم دا به دې څه وکړم ګران کتونکو دلته یو زنانه د دومرزو مالې د کلونو راسې راځي په دې بازارونو کې ګرځي هغې هم اووه لوریانې دي اووه کې درې شلې دي درې مازوره دي نو دا بعضې زنانه چې په دې بازار کې ګرځي دا ډېر د مجبورۍ نه ګرځي ښه موږ ورته ډېر په سپک نظر کوو لکه دې زنانه ته په کور کې لس جینکۍ ناستې دي لس جینکۍ دا د هغې خلکو د طرف نه دا قبولې کړه چا رالیږلي دي هغوی ته دواګانې بس الله دې کامیاب کړي وروره که چا را سره امداد کړی دی الله یې عمر ډېر کړي د دې نه الله والا ډېره ورکړي زمونږ د دوا د برکته چې ما سره امداد وکړو ته چې ما ته کال کې نو څنګه کې زه خو چې کوم درته کال لاړ شم هلته پیسې وته نو هغې ته یې وروره دا ماته میلاو کړه نو بس هغې راته میلاو کړه زه تاسو سره خبرې به هغې کې وکړم او ما درغه نه موبایل چند را سره سیم شته موږ به څه واخلو بس دغسې انتې رابطه ساته ښه اوس راغلي زه به ورته یم چې راشه خو نه وي نو نه به یو چې څه راغلي نو دغه شانتې په کیمره به یې در کوم ښه بس صحیح ده او زه په نمبر خوشحالېږم زه د خپل نمبر نه ډېره زیاته ډډه کوم دغه زنانه هم ما نمبر اچولي وو هغه 15 بچی چې دي خو هغه زنانه ستاسو د وجې بند کولې چې دونه تنګول او دا کم تصویرونه ورته راځي او دا څنګه تنګول دي نو ډېره عجیبه خبره ده چې کله موږ سره دا خلک امداد کوي ته به موږ ته ووایي او موږ به ستا خواله راشو الله دې کامیاب کړه ما سره خو نه موبایل چا نه څه شته بس ته واخله پیسې واخله نمبر تا سره دی هغې ته وایي هغې به موږ ته بیا ووایي هغه دوبۍ والا رور ته وایم چې تا له ما نمبر درکړو ته ما ته یو میسج وکړه او چې تاسو راته میسج وکړئ انشاءالله دوی ته به هغه کور به دوی سیکي او بیا به ورته لاړ شي الله دې ستا ډېر عزت وکړي او یقینا دا د کور د بیله د دې هر څه حقدار دي او یاره لږې شېبې له به چې وده کېږو که نه نو سوچ به وکړو چې یو مور د لسو لوریانو سره ژوند څنګه کوي او په لسو لوریانو کې بیا څلور مازوره دا په خپو مازوره دي خو په لاسو خپل لاسونه باندې ډوډۍ موډۍ ورته خوله کې ورکوم په شا باندې مې واده ماده نه دي نه کوم د چې د واده دي چې واده و نو ښه به اوس به مې ورکړی وي هغه به راته هغې د ژوند ټول عمر ژوند زما هغې سره اوس تېرېږي او که زه مړه شم یا خدای زما دا لوریانې به څه کېږي څه به کېږي څه به نه الله به خیر کړي ښه زه یم که نه ګرانو کتونکو په دغه اکاونټ نمبر باندې م پیسې رالېږلی شي او داسې موږ ته رالېږلی شي الله سره ښه کول دي د دوی د لږې شېبې دپاره چې دا خبره واورې نو دا ډېره ډېره عجیبه ده خو بس الله ته اسانه ده او داسې ډېر خلک دي د هغوی د مخې د دنیا باده ده دا ډېر لږ خلک دي چې دا غلط کالس کوي تنګول کوي د هغوی د وجې نمبرې بندې شي او هغه روغ خلک هم د دې نه متاثره شي او داسې وخت کې راته یکدم ښکاره شي چې به دا ټول خلکه بې واده دي بس واده 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 نو ګورئ چې هسې هم چاله ځې که نه لکه زه دې مور سره د لور خبره کوم چېرې دا لورکۍ دې چاله ورکوم نو زه چې دې له ځم نو زه به ځان سره څه وړم زه به دې ځان سره څه وړم نو دې له به یې زه ورکړم ما ته به ډېرو خلکو کالس کړي چې هغه مور ته ووایي چې یاره زه لورکۍ کوم مجال شته خو ورته ووایم ولې چې د هغې ضرورت له اول امداد دی ته به سره امداد نشي کولی نو ته به د واده نه پس دا غریبه څه وساتې تا سره دومره احساس نشته د الله یره نشته چې دې وخت کې دا د غریبۍ نه دا کیمرې ته راله نو په کار ده چې زه ورسره د خپل طرف نه 500 1500 2000 امداد وکړم نو زه چې دې مور له ورکوم نو زه به ورته وایم چې مورې دا 500 روپۍ چا راکړې وي هغه رښتې خبره هم کوي
نو خو خوښي راله ډېره ښه ده قرآن لرو امداد ورسره وکړئ بیا رشتې ته مه راځئ ډېره مننه الله دې خوشحاله کړه.